بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سات کتونکو د وخت د سره یو اهم خبر شریکو. د قنبر اوسیدونکو یو کس چې دی هغه خبري پریس کانفرنس کړی دی. هغه پریس کانفرنس کې هغه الزام لګولې دی چې د رحیم آباد تانی اس ایچ او چې دی هغه زما سره زیاتیات کوي او داغه د مسلسل د گرفتارولو او په حوالاتو کې د بندیز خلاف چې دی هغه چې سبا بزو د خپل بچو سره چې دی خودکشي کوم. اول دغه کس د خبري اورو کم چې د خبري پریس کانفرنس کړل دی مومن خان نومي دی د قنبر اوسیدونکو دی. دی وخت کې مګر رابطه کړی د دغه کس مومن خان سره دغه نه دغه ټولي خبري اورو تفصيلات ته اورو چې د سره مسله سره او رحیم آباد پولیس چې دی د خلاف سداسي څه قسمه اقدامات کوي چې د په خودکشي مجبور دی. مومن خان دغه ټول تفصيلات را سره شریک د بارګین کار کومه د 15 کالونه ما یو ځمکه خرڅه کړې ده په فیض آباد کې 5000 فوټ او 2.5 ما خرڅه کړې ده. رجسټري مسله ده. هغه په ما باندې درخواست کړی دی آباد تانه ته حبیب سي دي چې چوت دغه شوی حبیب سي دي چې چوت خپل ذاتی معاملې رخ کړی یو میا شو زم راځم او هغه ما بندي او زه چې سم ته دغه کوم په پایر وکي پایر نه کوي نور څه دغه نه کوي رجسټري دغه ته هر ټیم کوم. نو زما آی جی ته ډي پی او ته ډي ای جی ته هغه زما د درخواست زما ته پوس وکړی شي که زما ته پوس پرس کنه کوي نو زما دا واړه بچی د خدای تعالی جزیم د کرای په کور کې يم زبا سبا په 12 بجې په بایپاس په چوک کې لاول خپل بچی ولم رستو بزان ولم زما به ذمہوار حبیب سي دي سچوي زګه زنور تنگ شوم زما د رزق درک نه لګي او د ما سهار بوزي او د شپې په 11 په 12 بجې میرا پریدي د شات نه دا غونو د پیسې خوري خپل ذاتی معاملې ترخ کړي د عدالت فیصله دی باندې پټانو کې کوي. نو تاسو په خپل باندې انصاف وکړئ. زه انصاف غواړم زه نور څه نه یم جی که زما بیا هم چا تپوس ونه کو نو نن 12 بجې دی او سبا 12 بجو پورې به ما لاول به خپل بچی ولم رستو بزان ولم زه نور نه پوهېږم چې زه ډېر تنګ شویم. ما پرون خودکشي کوله زما مرګرو ته ما چا اغستې په زور ما ته ویل چې ته له قلار شه موږ به دله مسله حل کړو او ما شاته ډېر خلکو ته وویل خو چا هم تپوس ونه کو. نو چې څوک زمونږ تپوس نه کوي نو بس زما سره دغه یوه لار ده چې زه به ځان سبا په 12 بجې په بایپاس په چوک کې بلاول خپل بچي ولم رستو بزان ولم زما به ذمہوار حبیب سي دي سچوي که د دې نه علاوه د پرنس کانفرنس نه علاوه هم په ما باندې څه په یار یا څه دغه وشو نو زما به حبیب سي دي سچو ذمہواري ځکه موږ د خدای تعالی ځانان یو غریبانان یو زمونږ د غریبانانو څوک تپوس نه کوي. موږ خو د بارګین کار کوو سهار راوځو او ماښام خپل بچو له سیر وړه پیدا کوو په موږ باندې د کورونو کرایه نه شاټ شوي د بچو د پیسونه شاټ شو د مدرسو پیسونه شاټ شو موږ له څوک پیسې راکوي خو ځان له خپل د لاسه خپل مزدوري د خپلې منډې وو بیا هم لحاظه زموږ د شاته زما انکوایري وشي په دې پوره بارګینونو کې تپوس ترې وکړی شي که موږ څه غلطي یا څه 2 نمبري کوو یا څه 2 نمبر کار کړی نو باقاعده د حکومت موږ له سزا راکړي. کتونکو دی وخت کې مګر رابطه کړې د اس ایچ او رحیم آباد حبیب سید خان سره داغه نه چې دی د دې خبرو حواله سره هغه چې کوم الزامات لګیدلې دي تپوسونه کو. اس ایچ او صاحب دارا ته وی چې پتا سو یو ډیر غټ الزام دی او مومن خان یو کس د قنبر اوسیدونکو دی هغه چې د زما سر ذاتیات کوي ما په مخ پټانی او حوالات کې بندي او د وجه نه چې پریشان یم او زه په خپلم خودکشي کوم خپل بچی چې دی هغه هم د ځانه مخ کې کوم هغه چې دی ولم یا حلالم د خلاف عبدالوکیل مې د مټې یو کس ته هغه درخواست کړی درخواست په سلسله کې موږ راغوښتی او در خپل جرم مننګ چې واقعي ما غلطه کړې د دې لپاره د ځمکې کړې ده. بیا دغه نه پس چې د یو ټیکټ کارت راوځي چې دا د ځان ته قیمت کې د ویش د قیمت 25 لک دی هغه مټې والي وی چې دا درمګړي راولې قیمت کې چې قیمت شو دغه 8 لک روپۍ قیمت نه وی چې خپل جیب خرڅ کړه نه زم پیسې نه راکې ټول 12 لک روپۍ دي. بیا د په وینا باندې چې نن ورته انتقال ورکوم دا غزمت او مټې والا موږ راوښتو او دویم د په انتظار کې و مټې والا پټانه کې نه چې خبر شو د پریس کانفرنس کړل او نن د ورځ مقرره زو د غزمت انتقال ورکوم نو دا فراد وکړي هی کړی او بیا لګیدل دا چې حبیب سید خان تاسو د تفصيلات را کولو ډیره زیاته مننه. کتونکو تاسو د مومن خان هم غټولي خبري واوریدي کم کې چې هغه چیرې په ما باندې ظلم زور او زیاتې کیږي زما سره او زه چې د خودکشي په سو جوهات باندې چې د کول غواړم داغي په جواب کې چې دی تفصيلات زموږ سره شریک کړل چې د په یو کس چې دی د مټي اوسیدونکو د پاغیز مکه خرڅ کړي دا وخت انتقال نه کوي او د وی چې زمانه انتقال کوم خو د انتقال په ځای باندې چې دی لال د پریس کانفرنس کو هغه چې قانون چې سوی منګه داغي مطابق لګیو او راتلل کې وخت چې دی هم قانون منګه په خپل لاس کې ناخلو او هغه چې راتلون کې وخت به هم د قانون مطابق د سره چې دی هغه کاروي کیږي. کتونکو د نن سوات تاسو درین د نور اهم مهم خبرونو د پاره ګوري د نن سوات